پتا قربان شاه منگلتا نزار شاه من پتا قربان شاه راشن ریاض شدی کاروان حقانیت سرا عالمی مجلس محفظ ختم نبوت سرا کلندر تا اعلان نادر شاه پاتا غداوت سرا دغا آزاد خیال ملحد دغا آزاد خیال ملحد دهریان خطک والبانی زان بپنا موسی وسالت قربان والواری منگلتا نزار شاہ منگلتا قربان شاہ منگلتا نزار شاہ منگلتا قربان شاہ دا ملګري راته دا ووایي یو خو چې کومو دوکاندارانو تر هغه کچرو پورې څومره دوکانونه کولاو دي نن چونکې موږ دې راوتي وو چې یو سړی زمونږ پیغمبر ته د مور او د خور کنځل کوي آیا دا تاسو برداشت کولی شئ که یو سړی معاذ الله زمونږ پیغمبر ته بچه باز وایي که ستا پلار ته چا بچه باز وایي ته هغه پسې ټوپک راغستی پیغمبر پسې یو سړی داسې کنځل کوي تاسو یې برداشت کولی شئ نو چې نشي برداشت کولی نو زه درخواست کوم ټولو دوکاندارانو ته کاروبار والا ته هر څه په میدان پرېږدئ راځئ نن یو قرارداد پیش کوو او د پاکستان کې چې څومره پارټۍ دي اسانه خبره ده چې د هرې پارټۍ مشر موږ سره په دې خبره متفق شو دا د څوک بیان نه ورکوي چې زه 15 کروړه انعام ورکوم ماله ګستاخ راولي زه 10 کروړه انعام ورکوم زه انعام نه اواز را سره یو ځای که د اسمبلۍ ټول ممبران دې په قرارداد کې شریک شي قسم په خدای که 3 ورځې کې یو ګستاخ ته ولیدو دا ټول انتظامیه او دا ټول خلک چې وایي موږ په پیغمبر ځان قربانولو ته تیار یو که هغه آرمي ده که هغه پولیس دی که هغه د ایجنسۍ دي که هغه د MNAs دي که MPAs دي که منسټران دي که وزیر اعلی وغیره دي که داسې ورسره وزیر اعظم دی دا ټول موږ د پیغمبر عاشقان یو دا د ټول یو ځای شي یو قرارداد پاکستان جنرال اسمبلی دې سبا پاس کي یا د سینټ پاس کي که PK اسمبلی دې پاس کي چې دا ټول ځان د مؤمنان وایي ستاسو لیډران دي تاسو ټول به دې پوهېږي د PPP مشران د مسلم لیگ مشران د JOI مشران د جماعت اسلامي مشران د PTI مشران داسې ورسره د نېشنل پارټۍ مشران دا د ټول په قرارداد کې یو ځای شي یو ګستاخ به په دې وطن کې معلوم شي ما اوس هم جمعه کې ملګرو ته وویل اوس یو ملګری دې ځای ته راشي زه په ایډۍ هغه ته یو الفاظ ښیم هغه دې دغه لفظ ورکړي 15 منټه بعد به دی چېرته تاخانه کې پروت وي نو که د پیغمبر دشمن داسې الفاظ ورکوي هغه ولې تاخانه کې نه دی پروت ولې دې نشي ګیرولی چې ګیرولی شي دا ټول په اتفاق کلمه ووایي او میدان ته دې راوځي او دا اسمبلو کې که ممبران ناست وي که چېرې دې ممبرانو دې قرارداد کې حصه نه اخېسته بیا به ستاسو لیډر خو نه که نه ټول قوم داسې ویلی شي چاته اواز رسي یا نه رسي بیا به ستاسو لیډر خو نه وي که نه دوکاندارانو ته دسبسته درخواست کوم چې نن مونږه دې غیر قوتونو ته که هغه د بنيري پښتون بنيري په نوم دی که حمید پښتون په نوم دی که یو بل بې غیرته د زنا اولاد دی هغه ټولو ته خپل زور خو کم از کم وښایه طاقت خو وښایه ورته که نه کم از کم په دې روډ چې ځو چې ټول دوکانداران را سره کاروباریان را سره ټول د خپل پیغمبر دپاره یو ځای روان وي زما دا خبره ټیک ده که ستاسو لیډر چې ستاسو دپاره تاسو سره د پیغمبر دپاره نه ودرېږي بیا هغه لیډر منل پکار دي که چېرې ستاسو انتظامیه تاسو سره په دې کې نه ودرېږي بیا ستا انتظامیه پکار ده زه د پاکستان خلاف که غږ کوم نو زه قید خانې ته ځم نو که د محمد رسول الله خلاف څوک خپلې خولې پرتوغه ښکلاوي هغه تاخانه کې پکار دي که نه دي پکار هغه نه سر قلمون پکار دي که نه دي پکار هغه نه په ژوندون باندې غوښې کټ کول پکار دي که نه دي پکار نو بیا ولې ما سره امتیازي سلوک دی چې د پیغمبر دشمن کله کیفر کردار ته ورسول نو په ما باندې 500 اډر خیږي او چې څوک پیغمبر پسې کنځل کوي هغه د کلاو ګرځي ولې دا ظلم نه دی د دې ظلم خلاف راپاڅئ د دې ظلم خلاف ودرېږئ د دې ظلم خلاف به نن دا ریلي چې موضوع ټول متفق یې راسره دوکاندارانو ته بیا یو ځل درخواست کوم کاروبار پرېږده نن د محمد رسول
رسول الله د پاره یو ګنټه مونږ راکا کم از کم چې قبر ته لاړ شو چې من ربک من نبیک ما دینک جواب ورکول شو. اوس د دې ځای نه ملګري چونکې دا اعلان جمعیت علما اسلام کړو مونږ ورسره په دې کې کلک متفق ولاړو. عوامي نېشنل پارټۍ ته مو وایو، پی 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 ته مو وایو، قومي وطن پارټۍ ته مو وایو، جماعت اسلامي ته مو وایو، مسلم لیگ ته مو وایو، پی ټي آی ته مو وایو، ټول راشي نن په دې مسله باندې د محمد رسول الله لپاره میدان کې ودرېږي. نن د محمد رسول الله جنګ دی. دې ځای نه روانېږو، باضابطه به روانېږو، په اتفاق به روانېږو، منظم به روانېږو. اخري منزل چې کم ځای کې اخري دعا پورې به څوک وایي چې په ایمان ولاړ وي انشاءالله. میدان کې به وي انشاءالله. ملګري به انشاءالله لار به کوئ سیرو طرف کچرو طرف ته به ځو انشاءالله. بیا به هلته د خپل منزل تعین کوو، خو ټول ملګري به انشاءالله په یو اواز باندې ځو. خو ښه به انشاءالله ټول به ځو په خیر انشاءالله. ټولو ملګرو خدمت کې